د قربانۍ د حیوان عمر څومره پکار دی، د څومره عمر په حیوان باندې قرباني کیږي. نو د قربانۍ دپاره چې د کومو مختلفو حیواناتو عمرونه دي، د اوښ دپاره 15 کاله شرط دی، که د 15 کالو نه په کمه په هغه قرباني نه کیږي. د غوا میخې دپاره چې کوم عمر شرط دی نو هغه 2 کاله دي، که په 2 کالو کې یو ورځ هم کمونه بیا د دې قرباني جایز نه ده. او په ګډه او بیزه کې دا 1 کال شرط دی، که د 1 کال نه په کمه باندې نو بیا قرباني جایز نه ده. البته که یو ګډه د 6 میاشتو او د 6 میاشتو ګډ داسې غټ وي چې څومره د کال ګډانې په هغې کې پرېږدي نو انسان ته پکې پته نه لګي، نو په هغه 6 میاشتو په هغې بیا قرباني جایز ده. د حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ روایت دی، دی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا تذبحوا الا مسنه، تاسو مه ذبح کوئ مگر مسنه ذبح کوئ، الا ان یعصر علیکم، مگر که تاسو ته نور حیوان میسر نه، تاسو ته نور حیوان نه میلاویږي، نو فتذبحوا جزعه من الضأن، بیا د ګډ نه 6 میاشتو تاسو ذبح کولی شئ. اوس مسنه په دې روایت کې راله، مسنه دا څه شي ته ویلی شي؟ مسنه تفصیل موږ وکړ چې مسنه د 15 کالو اوښ دی، د 2 کالو غوا میخه ده، او د کال چې دی نو دا بیزه ده. په دې وجه باندې علماء لیکلي، امام نووي رحمت الله علیه چې علماء لیکلي چې مسنه دا دغه په اوښانو کې 15 کاله 2 کاله په غوا میخه کې او په 1 کال چې دی نو دا په ګډ بیزو کې. فتاوی علمگیرو ان الفقهاء قالوا، فقهاو لیکلي چې والثني من الغنم ابن سنتين، ثني چې کم دی دا کم مسنه لپس بری روایتو کې راغی نو دا د بیزونه د 1 کال بچی دی. والثني من البقره ابن سنتين، او د غواګانو نه د 2 کالو بچی دی. والثني من الابل ابن 50، او د اوښانو نه د 15 کالو حیوان دی. بحرائق کې لیکلی دي والثني من الضأن والمعز ابن سنتين، د ګډ او بیزونه دا د 1 کال بچی دی. ومن البقر ابن سنتين، او د غواګانو نه 2 کالو بچی دی. ومن الابل ابن 5 سنين، او د اوښانو نه چې دی دا د 15 کالو بچی دی. نو دا د حیواناتو مختلف عمرونه شو. البته اوس یو بل خبره چې غاښ کول د حیوان دپاره دا شرط دی او که نه دی، نو غاښ کول ورله شرط نه دی، بلکې دا غاښ کول یو علامه ده. نو که یو انسان خپل حیواني یا داسې یو اعتمادي کس په تا باندې حیوان در خرڅوي چې هغه تا ته دا وایي چې د دې حیوان 2 کاله پوره شوي دي، د غوین او د میخین یا د بیزي او د ګډې 1 کال پوره شوی دی، نو بیا که په هغه باندې ستا اعتماد وي نو غاښونه ورله شرط نه دی. البته دا یوه نښه ده چې برې باندې انسان ته پته لګي چې دا د څومره کالو حیوان دی. نو دا د حیواناتو باقاعده د عمر تذکره شوه.